بسم الله الرحمن الرحيم. ترى په دې کې ما ته څه نه ښکاري حاجي ثم فسد دينا لما نقلت الفلسفة عن اليونانية هر کله چې نقل کړل شو فلسفه عن اليونانية د سنه یوناني جبنا الى العربية عربي ته د فلسفه را نقل کړل شو. اول نمبر نقل کون کې خالد ابن یزید ابن معاویه ده کنه ماهر په طب نو چې کله نقل کړه د یونانیین عربی وخاض وفيها الاسلاميون له عربی جب سره خو د اسلامی طالبانو ډیر تعلق ساتلو مزور داخل شو پکې څه شروع ور داخل شو روجي ور داخل شو پکې اسلامی خلق طالبان علماء عربی کې ور داخل شو وخاض فيها اسلاميون داخل والے وکړل په دې کې چا اسلامیون اسلامی مسلمانانو متکلمین وحاولوا الرد على الفلاسفه وحالوا او قصد کړل متکلمین اسلامی متکلمین رد على الفلاسفه فلاسفه باندې فيما فاغس کې خالق فيه الشريعه چې مخالفت کا فلاسفه او فيه فاغ مسائل الشريعه د شریعت مخالفت کا اول کې دا فلسفه یونانی وا بیا چې کله عربی ترا نقل نو په شریعت باندې اعتراضونه شروع کړل فلاسفه متکلمین دغه فلسفه زده کړه چې زده کړل نو چې کوم اعتراضونه به زمون په شریعت باندې کول د هغه جوابونه به وتره په طرز د فلسفه سره ورکول ذهن پور رسید دا منطق دا یو جز د فلسفه نه دی کنه نو لہذا اول کې فلسفیانو شو غیب په شریعت باندې اعتراضونه راوړل بس به متکلمین منطق زده کړلو او پاغوی باندې بیا داغه جوابونه او داغه پاغه باطلې نظریه باندې ردونه شروع کړل ذهنم پور رسیدل هم دغه وجه ده چې کوم مخالفت د منطق شوه دی چا کړی دی په اول وخت نو دا په هغه وخت کې ضرورت نه به وروسته تر د منطق او د فلسفه د دې زده کړې تک بعض اوقاتو کې فرض او واجب ویل شي دي لدفاع د پاره چې ځکه فلسفیان زمون په شریعت باندې او زمون په عقاید باندې کوم اعتراضونه راکوي چې دا غي اعتراضونه جوابونه دوی طرف ملو شي دي ذهنم پورس تبتزانی او رازی صاحب مخ کې د منطق او مخالفت کولو خو چې بیا وته فائدہ ملو شول ان شاء الله کدی کې خډيره لوی فائدہ ده باطل ته پکې مخنه ملاويږي باطل پکې شکست خوري نو ویل چې منطق دا فرض عین دي المنطق نعم العون لادراکات العلوم منطق چې دا بهترین امداد کون کې دي لادراکات العلوم لپاره د ذکر او د حصول د علوم د پاره ذهنم پور رسیدل که چا منطق ویل من لم يعرف منطقا فلا ثقة له في العلوم اصلا چا چې منطق نی ویل د علوم کې ولا بالکل اعتبار نشته دی نو د دې د وجنه ضرورت ته کنه حاول الرد قصدونه وکړل درد على الفلاسفه پچا باندې فلسفه او فيما خالفوا فيه الشريعه هغه کې چې په کوم سیس کې دوی مخالف وو د شریعت
نو فخلطو بالکلام نو مخلوط کړلو دي متکلمین بالکلام علم الکلام سره کثیرا ډیر من الفلسفه د سنا فلسفین لکه ډیره فلسفه په علم الکلام علم العقائد کې راوړل رږي ذهن د پروسه دلایل عقلیه ذکر کیږي کنه په علم الکلام کې مې په فقه کې ذکر کیږي هدایت یو ګورنه دلیل نقلی به ذکر کوي او درز دلیل عقلی هم پکې ذکر کوي دا عقلی دلیل نه دی مگر منطق او فلسفه ده کنه فخلطو بالکلام کثیرا ډیر من الفلسفه د فلسفې نه دی الکه د څه د وای یا لکه فوی فشول لري یو منطقي تللو مناظره لري او لہذا بس وای د یو عام بابا او یا غویل شي زبم د سلام شي دوی چې په تاسو دلیل به پیش کوی زه سره زم چې لاړل دهری سم مناظره وا دهری په اعتراض وکړو چې ته الله زمکه اسمانونه پیدا کړی د زمکه چرنده کړی وا الکه لرګي چې سړی دا کې هغه ملبوزي کنه او یا ملبه سکړه منطقي کاکا ویل چې تاسو جواب ورکړم دا خو اخلي او کدا غوچرته کتاب نه دی لیکلی لہذا بابا وته وی پستر ګړو چې دا غرونه چې دي نو دا هغه ملبه ده کنه د حریم چپ پاتې شو منطقي ویل چې الګا دا غو ناشنا جواب ورکړ ذهن دې جوړ او ليحقق مقاصدها لپاره دې چې ثابت والیو کې متکلمین مقاصدها مقصدونه خپل ثابت کې مقصدونه د فلسفې نه راځي مقاصد د فلسفې حاصل کیږي په علم الکلام خالی فیتمکن من ابطالها او یا لکه چې کوم باطل فلسفه وي نو هغه په دې سره به ردو کی فیتمکن قدرت حاصلون کی ودا فلسفیان قدرت حاصلون کی دا متکلمین من ابطالها د باطل والها د فلسفین چې کوم باطل دی باطل وګرځي او چې کوم حق مقاصد دی هغه حق وګرځي فلسفه کې خو بعض باطل مقاصد دي او بعض صحیح مقاصد دي کنه نو چې د کوم صحیح مقاصد داغه احقاق کی او چې کوم باطل مقاصد دي داغي سو کی ابطالو کی ذهن د پوره سیدل روزي ولهذا یو وخت ټلیفون السلام علیکم خیر دی جبل کو تاسو دعاګانې دي الحمدلله نو مون خو لا دلته یو او لا له کلاس واخلو نو بیا ورسته به نو بیا ته روستورین کوم اوس پر یو دغه کې لګناسي نو صحیح ده خیر وهلم جرا داسې ورپسې ځه الى ان تر دې پورې ادرج فيه الکه داسې پسې ځه په متکلمینو هغه هم چې فلسفه او کوم ردونه کول دا غي جوابونه ربه پر احقاق ما هو الحق او ابطال ما هو الباطل الى ان ادرج فيه تر دې پورې چې مندرج کړل دي متکلمین فيه پدې کې معظم التبعيات هغه لوی مسائل د علم التبعی والالهیات او د علم الالهی لوی مسالې په دې کې مندرج او ګرځولې وخادو او دوی داخلواله او کړو د متکلمین فی الریاضیات پس کې ریاضی علم الریاضی کې حتی تر دې پورې کا د قریب وا لا يتميز عن الفلسفه چې دوی جداواله نه وکړي د سنا فلسفینا لولا اجتماع کدا دلائل نقلیه او دلایل سمعیه په علم العقائد کې نه وې کنه بیا به خلق دا جداواله نه کولل چې دا فلسفه ده کو دا علم العقائد دي
یو شان ګرځېدلې وي. ولولا الاجتماع لا يتكاد قريبا وجه لا يتميزوا تمييز نه وکړي عن الفلسفه د فلسفینا لولا اجتماعه کوچنه اجتماع على السمعيات پس باندې سمعيات دلائل سمعيه وهذا هو كلام المتاخرين دا کلام د چا دی متاخرین الک فلسفه علم الحکمت دا ستوي نو دا علم دی په احوال الموجودات باندې علم دی په احوال الموجودات باندې په نفس الامر کې علا ما هي عليه بحسب الطاقه البشريه په اعتبار د طاقت بشري تانا سوک تفوسو کې علم الحکمت ستوي فلسفه ستوي دا هو علم دا علم دے باحوال الموجودات الخارجیه فاحوال الموجودات خارجیه باندې علامه هي علیه چې څنګه دا موجودات په کومه طریقې سره موجود دي بحسب الطاقه البشريه په اعتبار د سره طاقت بشري سره انسان څومره طاقت علم په احوال الموجودات باندې بحسب الطاقه البشريه څومره چې د انسان طاقت ویږي صحیح شول رجی الک علم الحکمت آسان تعریف ده علم د په احوال الموجودات باندې بحسب الطاقه البشريه آسان دا علم الحکمت بیا په دوه قسمه باندې دی علم الحکمت بیا په دوه قسمه یو علم الحکمت عملی او بل علم الحکمت نظری یو علم الحکمت عملی او بل علم الحکمت نظری دی یو علم الحکمت عملی او بل علم الحکمت نظری نو دا علم بخالی نوی یا به د افعال د انسان سره تعلق لري او یا به نه لري که د افعال د انسان سره تعلق لرلو د علم العملی و حکمت عملی وتوي سوتوي حکمت عملی وتوي دا د عمل او جوارح سره سره تعلق لري کنه دې تسویل کیږي حکمت عملی وتوي دا حکمت عملی بیا په درې قسمه باندې دي په څو قسمه دي په درې قسمه باندې دي یو ته تهذیب الاخلاق وي یو ته تهذیب الاخلاق وي دویم ته تدبیر المنزل وي او دریم نمبر چې دی نو سیاستی مدنی تهذیب الاخلاق تدبیر المنزل او سیاست مدنی نو دا علم عملی بخالی نوی یا بد د افعال تعلق د شخص واحد سره وي یا بد یو خاندان سره وي او یا بد د مختلفو خاندانونو سره وي د یو بلد او خار سره به تعلق راغلی وي که شرط تعلق د شخص واحد سره د تهذیب الاخلاق وي الک ځان له بس کلی اخلاق خخ کارونه کوي او یا لکه که تعلق د یو خاندان سره د کور سره دا تدبیر المنزل په کور کې الکه د والد او د مولود په منځ کې خپل نسبت د زوج او د زوجې په منځ کې الکه د رور او د خور په منځ کې رونو په منځ کې چې د دوی خ افعال او خ کردار کوي نو دې تسویل کېږي تدبیر المنزل او یا لکه چې په چم گاوند کې او په ټول کلی علاقه کې لږی خ رویه د ارچا سره چلایي دې تر به تدبیر سیاستی مدنی و تر ویل کېږي د خار سره تعلق دې ټول ته ضرورت شته الکه د سینم چې بخپل اخلاق صحیح کوم او تدبیر المنزل دی نوی د غر په سوګه کې بزو سیګم چې د غر په سوګه کې زو سیګم نو لہذا تهذیب الاخلاق او نور نه کوي
یا لکه پوه شو په دې خبره او یا دغه شان تر تدبیر المنزل نو تدبیر المنزل کور سره به تعلق او بل سیاستی مدنی دی نو لکه حکمت عملی په څو قسمه باندې دوه قسم حکمت عملی په درې قسمه باندې حکمت په دوه عملی او نظری الکه نظری چې د افعال سره د افعال الانسان سره سنوي تعلق نوي راغلي نو دغه ته نظری ویل کیږي نظری دا نظری بیا په څو قسمه باندې دي په درې قسمه باندې دي یو علم الالهی دی او بل علم الطبيعي دی او بل علم الرياضي دی څو قسمه باندې دي په درې قسم یو علم الالهی او بل علم الطبيعي او بل علم الرياضي دی جی لکه علم الالهی چې دا په ذهن او په خارج دواړو کې ماده ته محتاج نوي په ذهن کې او په خارج کې دواړو کې ست محتاج نوي ماده ته محتاج نوي نو دې ته څه ویل کېږي علم الالهی وته ویل کېږي لکه علم د واجب تعالی راواله دا نه ماده ته په ذهن کې محتاج دی او نه په خارج کې محتاج دی نو دې ته علم الالهی ویل کېږي او لکه په ذهن کې محتاج وو او په خارج کې محتاج وو په دواړو کې محتاج وو نو دې ته علم الطبيعي ویا سوته وی لکه علم د عناصر د فلکیاتو علم د عناصر او د فلکیاتو لکه فلکیات او عناصر چې بر الله جل جلاله سمره پیدا کړی دي نو لکه دا اوس ماده ته محتاج دي ستم محتاج دي ماده ته محتاج دي او په خارج کې مالک ماده ته محتاج په ذهن کې په ذهن کې او په خارج کې نو دې ته څه ویل کېږي علم طبيعي او یا لکه په ذهن کې محتاج وو ماده ته په ذهن کې محتاج وو یا لکه په خارج کې محتاج نو چې په ذهن کې محتاج وو او په خارج کې محتاج نو نو دې تر بیا علم الریاضي وته ویا سو تر وی علم الریاضي الکه ریاضي چې دا نو د ځان سره به پیش دو چار کنا دا په ذهن کې محتاج یا په خارج کې محتاج نه د په ځړي حسابونه کتابونه رکوا په خارج کې دی نیوي خو استاد دا ذهن حساب کتاب هغه سره برابر وی کنه نو دې تسویل کېږي علم الریاضي او علم الریاضیات دې تر ویل کېږي یا دغه شانتنا مجاهده سره کوي چې لکه مجاهده کوي په دغه مجاهده کې بعضی مسائل دا سویجی د تزکیه النفس چې هغه په خارج کې بتا تر نیوي په ذهن کې بتا هغه موجودیږي لکه د مراقبات او مجاهدات دا ټول به د دې نوع سره تعلقات لري یا لکه پوه شولې په دې خبره باندې نو علم الحکمت په څو قسمه باندې شول دوه قسمه باندې شول عملی علم الحکمت بخالنوی یا بد اعمال و افعال سره تعلق یا بنی که اعمال سو عملی عملی به بیا خالی یا بد یو شخص یا د خاندان سره یا د زیاتو سره که یو شخص سره تهذیب که د یو خاندان سره تعلق کبیر که د زیاتو سره ټول خاص سیاست مدنی او یا لکه کنده نظری به خالی بیان ویجی یا با ماده ته په ذهن او په خارج کې محتاج نوي علم الالهي یا به صرف ذهن او خارج دواړو کې به محتاج وي دې طرف طبيعي وي او یا به ذهن کې محتاج وي په خارج کې محتاج وي نو دې به دې طرح علم الریاضي صحیح شو